بخاری شریف نه د الله کتاب دی، بخاری شریف نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کتاب دی. اټولو نه اول د علما حضرات مهرباني وکي، عوام او ساده طالبان دي نه غولوي چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې دي. نه زمونږ د احادیثو چې کم کتابونه دي ډیر تحقیق نه بعد به موږ وایو چې دا د رسول الله خبره نه ده، او چې کمی خبرې موږ ډیر تحقیق نه بعد وایو چې دا د رسول الله خبره ده، هغه به هم موږ په ځوان غالب باندې وایو چې دې شي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره. د بخاری او مسلم ابو داود زمونږ د حدیثو په کتابونو کې چې کمی خبرې لیکلي دي دا یقیني د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې نه دي. کچری یقیني د رسول الله خبرې وې نو بیا به دا ټول امت کافر وې، ځکه چې اهل حدیث وایي چې په بخاری کې راغلي دي چې امین په زور وایا، په بخاری کې راغلي دي چې رفع یدین کوا، په بخاری کې یا مسلم کې یا فلانی کتاب کې راغلي دي چې فاتحه وایا. احناف نه وایي نو د پیغمبر خبرې نه انکار دا کفر دی. همدارنګه امام شافعی د امام ابو حنیفه خبرې نه مني، امام ابو حنیفه د امام شافعی خبرې نه مني، څلور مذهبونه د یو بل خبرې نه مني. جواب ولکې انکار یا جواب یو خبره ده، خو د مليانو فلسفه د عوامو د کولو د پاره. نو کچری دا رښتیا د قران د پیغمبر خبرې وې نو دینه به بیا خلاف کولو سره سړی گمراه کېده. دا ځونی تور باندې یعنی غالب ګمان زمونږ دا دی چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې دي او ډېری خبرې پکې د رسول الله نه دي، ځکه مليان جواب کوي. خدا خو عوام د کوي، عوامو د نغولو د پرهولو پلانې ګستاخی کړي دا ګستاخی ته ټوله ورځ کوي جی. دا کومه خبره چې اندوي کړي دا مونږه اغم ناکاره ګڼو، تام ناکار ګڼو. دا مو وایي چې مفتی صاحب د اندوي ملګرتیا کړي نه، زه د اندوي خلاف هم، ستام خلاف اندوي اسلام ملګرتیا کړي ده. تم وایي چې نو هو کالو جنې سره رسول الله شپه تیرا کړي ده، اندوي هم دغه ګندګي ویلې ده. نو ته د اندوي مذهب کې و د خیر دی باندې بزرستو خبرې کوم، سترګې به کولاو کوم چې بخاری نه ثابت نه کم یا خو مولا نه، اگر چې طالب یم مولا نه. خیر دا خبره واضحه شوه چې امام بخاری عربی النسل نه ده، فارسی النسل ده، د بخارا تاجکستان اوسېدلو والا ده. دا علاقه په ایران کې مشهوره ده، اونکو شامل و چې په فارس باندې مشهوره و. او دا کتاب یې دریم صدې هجره کې لیکلی دی، یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې پورا 200 کال تیرو هغه نه پس دا کتاب لیکل شوی دی. نو او دغه دا امام بخاری سے پخپل هم عربی او مدنی او مکی نه ده، او د چې د کوم استادانو نه دا روایتونه نقل کړي دي هغه هم اکثر حجازی مکی او مدنی نه دي، هغه کې اکثر عجمی دي. اخلقهم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د افعال او د اقوال نه څنګه خبرې دی شي چې هغه په عجمو کې لوي شوی دي، عجمو کې وخت تیر کړی دی. او چې کم خلق عربی دي نو هغه ته توجه نه دا ورکړي، لکه امام مالک رحمت الله علیه عربی دی، داغه کتاب د سره په صحاح ستو کې اغستنه دی. بهرها اوس په دې باندې خبره کوو چې امام بخاری رحمت الله علیه دا بخاری شریف چې کوم کتاب لیکلی دی دا امام بخاری رحمت الله علیه خپل طبیعت پورا کړی دی او بیا هغه په دا سین کړی دی چې دا کتاب زما پورا شو او دی کی پورا صحیح حدیث دی کنه. په دې باندې ان شاء الله دا بل کلیپ کو، دا کلیپ پم دې باندې ختم شو. ان شاء الله دا دویم کلیپ کې دا خبره به واضحه کوم چې بخاری شریف متعلق د امت علماء سوای. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین. دا اول کلیپ ته دی پسې بل هم راځي. په اول کلیپ کې منګه د امام بخاری رحمت الله علیه او د ایران مختصره هیستوري نقل کړي و. په اخر کې مداوی لیو چې په دې دویم کلیپ کې به دا وایو چې بخاری شریف آیا امام بخاری رحمت الله علیه مکمل کړي دي او موږ له هغه نه پس را کړي دي؟ آیا د موجوده چې کوم بخاری شریف دی دا امام بخاری د لاسو نه وته دی، د هغه په دستخط او مهر موجود دی کنه دا د هغه د وفات نه پس خلکو را جمع کړي دي؟ په خپل طبيعت پکې بعضی خبرې منډلي بعضی تنایستی دي، علماء کرامو ته ډیرو تپتوي او ډیرو به دا خبره پټه کړی وي او عوام عاجزان خبر نه دي. او بخاری شریف ته د قران درجه ورکړی دا د زما رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان ته خوږ پیغمبر راته په امام بخاری باندې یا د بخاری شریف باندې راته عزت کوي. زما رسول الله پس وایي چې د شپږو کالو جنې واده کړه او د 9 کالو په عمر کې ورسره شپه تیر کړه، دا زما د رسول الله به عزت ده، دا زما د قران حتی بلغ النکاح نه خلاف ده، دا زمونږ د شامی عالمگیری او د فقه حنفی د کتابونو نه هم خلاف ده، او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث نه هم خلاف ده. د دې باندې رسو خبره کوم، خدای دویم کلیپ صرف د دې لپاره ده چې بخاری شریف امام بخاری صاحب موږ لپاره خیره کګوتی پکې والی شي. اټولونه اول امام سیوطی رحمت الله علیه کتاب ده تدریب الراوی ورته وي، داغه د شمه صفاو غره علماء. او زمونږ عبدالرشید نعمانی صاحب یو کتاب لیکلی دی امام ابن ماجه او علم حدیث، دا هغه صفحه نمبر 339 وګورئ. په هغه کې امام سیوطی لیکلی
چې اگر چې امام بخاری صاحب دا کتاب په 1400 کال عمر کې لیکلی خود نظر ثانه او د اضافه بار بار کته سره روایت به پکې لیکل څه به تنه کټول دا سلسله جاری و. دغه وجه دا چې امام فربری چې کومه نسخه ده د بخاری شاګرد چې هغه د امام بخاری نه ټولو نه رستو د بخاری شریف هغه نه لسته ده. د حماد بن شاکر د نسخې نه د فربری په نسخې کې 200 احادیث زیات دي او د حماد بن شاکر په نسخې کې 200 حدیث کم. ابراهیم بن معقل نسخې نه پکې 300 حدیث زیات دي او د فربری په نسخې کې 300 احادیث زیات دي او د معقل په نسخې کې 300 کم دي. نو دینه دا معلومه شو چې یو شاګرد ته کم کتاب ورکړی دی هغه کې 300 کم دي، بل ته چې ورکړی دی 200 کم دي، بل چې ورکړی دی هغه کې 300 زیات دي. معلومیږي دا چې دا کتاب لا عاجز مکمل کړي نه دی، لا پکې لګیا دی یو ځکه یو څه کوي بل ځکه بل څه کوي. دویم واوره امام شاه ولی الله رحمت الله علیه زخه ما یا څوک مولا غنی یا نه غنی خدا خو بغنی. امام شاه ولی الله رحمت الله علیه او ورسره عبدالرشید نعمانی د امام شاه ولی الله مکتوبات صفحه نمبر 171 وګوره او د عبدالرشید نعمانی صاحب امام ابن ماجه او علم حدیث صفحه نمبر 339 وګوره. هغه وایي چې د صحیح بخاری چې کومه نسخې موجود دي من سره چې کوم بخاری را سره د دنیا سره هغه کې چې کوم حدیث او ترجمه الباب کې څه په ځای بے ربطی ده. ترجمه الباب او د حدیث په منځ کې ربط نشته او ترتیب به ترتیبی به په نظر راځي. وای دې به ترتیبه په باره کې شاه ولی الله لیکي در عقد تراجم سو ترتیب و تقریر او درمیان میں آید و اهل علم را مطمع نظر مطالب علمیه میں باشد نه تراجم و ترتیب. بیا مخکې شعر لیکلی ترجمه دا د امام شاه ولی الله د خبره مقصد دا دی چې اصل وجه دا چې په ځنو ځایونو کې امام بخاری په کتاب کې اضافه کوله خو مقور ته نه ده ملاو شوی، لہذا په بعضی ځایونو کې هغه باب قائم کړی دی. وی چیرې لکه اوس مثال سړی وایي چیرې مازیګر ته وپکې یا د مونځ کوم بیا به پکې حدیث لیکم باب قائم کړی دی خو د هغه لاندې حدیث پاتې شوی. بعضی ځایونو کې حدیث لیکلی دی باب نه دی قائم کړی، ډېرو ځایونو کې داسې تشنه تکمیل پاتې دی. هغه عجز دا اراده و چې په دې وخت کې د وفات شوی دی نو کتاب تینا نیمګړی پاتې شوی دی. دا شو درې علما امام سیوطی، عبدالرشید نعمانی، شاه ولی الله. دریم ګوره قاضی ابوالولید باجی هغه یو مستقل کتاب لیکلی دی د بخاری شریف متعلق التعدیل والتجریح لمن خرج له البخاری في الجامع الصحيح. داغه په مقدمه کې هغه لیکي حواله ځان سره ونی کې مقدمه صفحه 42 دارالکتب بیروت لبنان، امام ابن ماجه اور علم حدیث صفحه نمبر 339 نا 340 او د فتح الباری مقدمه فتح الباری جلد 1 صفحه نمبر 6 طبعه المیریه مصر. دې څلور وړو کتابونو کې لیکلي دي قد اخبرنا ابو ذر عبد بن احمد الهروي الحافظ قال حدثنا ابو اسحاق المستملي ابراهيم بن احمد قال انتسخت كتاب بخاري من اصله كان عند محمد بن يوسف الفربري فرأيته لم يتم بعد. ډېر وګد عبارت ته مختصر ترجمه به دا ته وکما چې دی وایي چې منګه حافظ ابو ذر عبد بن احمد الهروي نه مونږ ته خبر راکړی دی چې هغه وایي منګه ابو اسحاق المستملي مونږ ته وایي چې صحیح بخاری کله منګه د فربري نسخې سره ولیدو چې هغې نه کم نقل کړی نو په دې کې بعضې څیزونه نامکمل وو او بعضې څیزونه پکې سپین ځای پاتې وو لیکلو ته یې اراده وه او بعضې تراجم ابواب داسې وو چې هغې نه رستو ځای خالي پاتې وو او بعضې حدیثونه داسې وو چې په هغې باندې باب نه و تړلی. نو وایي منګه چې کله دی خو بیا وفات شو رستو کتاب دغسې پاتې شو بیا علماو بعضې د بعضو سره ملاو که دا ځای به دې سره تعلق لري یاره دا به خپل ګمان نه عاجزانو اخوا دې خوا پکې و. قاضي بجي فرمایي چې د دې بیان نه پته لګي د حافظ ابو ذر او د احمد هروي او د ابو اسحاق مستملی صاحب د دې بیان نه پته لګي چې ابو اسحاق مستملی او دغه ابو الهیثم کشمونی ابو ذر ابو زید مروزی چې کوم د صحیح بخاری روایتونو متعلق خبره کړې ده چې په دې کې تقدیم او تاخیر کې اختلاف هم شته او دا ټول د اصل نسخې نه نقل کړي دي. وې دې نه پته لګي چې دا کتاب نامکمله پاتې شوی دی ځکه چې هغه عاجز وی چې دې ځای کې به دا حدیث لګوم دلته به دا لګوم نو هغه شو وفات وروسته خلکو چې کوم حدیث لګولی دي نو ضعیف حدیث راغستی دی ځای کې لګولی دی ځکه چې د امام بخاري عمره تجربه خو د بل چا ونه د امام بخاري عمره سوچ او د هر چا په خپل کتاب سره خپله ښه پوهېږي. لہذا هغوی وایي چې موږ ته کم بخاري راغلی دی د ټولې دنیا دا خیال دی چې وی چې ترجمه الباب لیکلی وي او حدیث پکې د هغې سره مطابق نه وي نو مریان وایي چې د هغې ربط دپاره بنا شی تاویلونه کوي. وی دا بېځایه تکلف کوي. حقیقت دا دی چې دغه ځای کې هغه نه روایت پاتې شوی دی یا هغه نه ترجمه الباب پاتې شوی دی غلط روایت د هغه ځای لاندې راغلی دی او دا خلک ورته بېځایه ربطونه جنګوي. وی دا نامکمله کتاب دی. د څلورو کتابونو حواله
او څلور جید علما. پنځم ګوره مصنف دی اطهر بن جعفر اطهر الحق، داغه کتاب دی تدوین حدیث حصہ دوم صفحه 69 نه 1973 پورې. هغه وایي چې د یو روایت مطابق د ډیرو کوششونو نه پس امام بخاری رحمت الله علیه په 1400 کالو کې یو کتاب ولیکلو چې بخاری ورته وایي. په دې کې اختلاف ته چې دا مکمل کړی دی، پورا د تحقیق کاری پکړی دی او کنه دا کتاب عجز نه نامکمل پاتې دی. نو وایي چې تقریبا دومره حد پورې خو ثابته ده چې دا کتاب درې ځله اغلی کړی دی، دا ته ورانه بیا دا ته وباسه، تنقیح د تهذیب عملی درې ځله کړی. صحیح صورتحال تر اخر مرګ پورې د امام بخاری تنقیح او تهذیب جاری وو، چې کوم حدیث به ته ملاوي ده بیا به غلی کلو او چې کوم با کمزور او هغه به نه ایسته. جامع بخاری تدوین لاندې ودل کلو لا پوره نه و چې امام بخاری وفات شو. دبه بشک امام احمد ابن حنبل او ابن معین او ابن مدینی د خپل کتاب مسوده ضرور خودلی، لیکن د دې مطلب دا نه چې هغه کتاب کلیتن لیکل شوی، بلکې مسوده کې کم نقوري چې تیار کړی وو هغه ورته خودلی دي. یو غیر مکمل په حالت کې دا کتاب پاتې شوی دی، امام بخاری وفات شوی دی. امام بخاری نه دا کتاب څلورو شاګردانو دغه د برګ نه بعد نقل کړي. ابراهیم بن معقل بن الحجاج النصفی 294 هجری کی وفات، او دویم حماد بن شاکر النصفی ابن حجر وی 290 کی وفات ته، او محدث کوثری د حافظ ابن نقطه نقل کړي دی په تقیید کې 311 کی وفات ته، او د مصنف 331 لیکل. دویم شاګرد حماد بن شاکر النصفی دی. او څلورم چې کوم دی ابو طلحه، نه دریم چې دی محمد بن یوسف الفربری دی، دا 320 هجری کی وفات شوی. او څلورم شاګرد دی ابو طلحه منصور بن محمد بن علی بن قرینه البزودی المتوفى 329. خو ما ته وی چې د فربری په نسخه کې د ابراهیم د نسخې نه 300 روایتونه زیات دي. دینه معلومیږي چې بخاری یو نه او څلورو شاګردانو لیکلو، څلور قسمه لیکلو. بهر د تعداد د روایتو اختلاف ټول دنیا مني. امام بخاری نه په اخر وخت کې فربری صاحب وزل بخاری ویلې دی، یو ځل 248 هجری کې دی وخت امام بخاری په فربر کې مقیمو، دویم ځل 252 کې بخارا کې ویلې. فربری 252 کې اخر کې چې امام بخاری دوباره ته روایت کړی دی، نه دوباره ته کله چې بخاری ویلې دی نو هغه کې بیا اضافه کړی دا. معلومیږي چې د کمه او زیاته په دې کتاب کې لا کولو چې دی عجز وفات شو. دا خبره حقیقت ته رسیدلې. دا څلور واړه نسخې لکه اوس موږ ته یو نسخه دا وایي چې امام بخاری لیکل، دا څلور واړه نسخې ابن حجر پورې را رسیدلې. ابن حجر په 852 هجری کې وفات شوی، یعنی 800 کالو پورې څلور نسخې چلې دي. یو کې یو روایتونه، بلکې بل روایتونه، بلکې بل یو کې ضعیف، بلکې صحیح، بلکې سقیم، بلکې هر کس. 852 پورې د امام ابن حجر زمانه پورې دا څلور نسخې راغلي دي. شپږم نمبر وګورئ، علامه ابن حجر اسقلانی په خپل فتح الباری په مقدمه کې جلد صفحه 6 تبع المیریه مصر کې امدغه تحقیق لیکل دی چې دا کم تحقیق من بیان کو چې امام بخاری رحمت الله علیه بخاری شریف لا مکمل کړي نو، کم ځای کې ضعیف روایتونه دي دا به استل چا بچ وتاوي یا استادانو چې دا ټیک نه دی یا به خپل په سوچ کو یا به قوی روایتو ته ملاو شو، دا به ته وډا ډیر کچري ژوندې پاتې شوی و، ډیر ضعیف روایتونه به ته نور هم استوي. لہذا دا تحقیق چې د ماده توي دا وم نمبر صدیق حسن قنوجی هم لیکل دی، الحته فی ذکر صحاح السته صفحه نمبر 168 178 پورې. تقریبا کدا ز شمارو مانو په دې باندې به خدای خبر چې څومره کلیپونه وکم، خو ما او مولیانو ته او عوام مسلمانانو ته صرف دا خایم چې امام بخاری رحمت الله علیه دا بخاری شریف په خپل لاس باندې مکمل کړي نه دی. دا 800 هجری پورې مختلف نسخې راتلې، چا پکې یو روایت ورننه ایسته، چاته نه راایسته. دغه وجه ده چې زمونږ د متول نه زمونږ توضیح او تلویح کې علامه تفتزانی د امام بخاری شریف په حواله باندې یو روایت راوړی دی. جرجانی صاحب هم هغه روایت لیکلی دی، او زمونږ د اصول الشاشی حاشیه هم هغه روایت لیکلی دی چې تاسو روایت عارضوه علی کتاب الله. دا روایت د امام بخاری صاحب د صحیح په حواله نقل کړی دی. نن په بخاری کې دا روایت نشته. معلومیږي چې د تفتزانی صاحب او د جرجانی صاحب پر زمانه پوری خلکو په دې بخاری کې رد بدل کړی دی. ضعیف روایت په کې لیکلي دي، قوی ته نه باز دی کې استدی، باز دی کې څه بدلی شوی دا، باز دی کې چا پکې شیعاګانو پکې نه استل کړی دي، ډېر نخري په دې کې شوی دي. ورستو به ان شاء الله نورم غلطیاں خایم.